تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سرایو تذکره وکړله او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته د دې کامیابو په نتیجه کې اندازه وشوله چې د عربو زیات خلک ملګري کیږي او مسلمانانو ته الله پاک یو قوت ورکوي او اسلام مضبوط شولو مسلمانان مضبوطیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام سوچ دا راغی او خیال راغی چې بیت الله شریف چې ټولو مسلمانانو د دنیا مشترک د ټولو دنیا د خلکو مشترکه ځای د الله کور دی او د مکې خلکو ته موږ راایستلي یو حالانکه زموږ په دې کې حق دی چې موږ په دې کې بندګي وکړو عمرې ته لاړ شو عبادت پکې وکړو د الله پاک کور دی او ټوله دنیا خلک ورته راایستلی شي موږ ورته ولې نه راځو. دی په زړه کې خواهش شو خو اظهار نبی علیه السلام نه و کړی. ښه ترتیب دی له جوړ نبی علیه الصلاة والسلام د دې سوچ په نتیجه کې نبی علیه الصلاة والسلام بیا خوب لیدلی دی او خوب یې وکتلو دا د نبی علیه السلام د دې واقعاتو نه پس او په خوب کې وکتل چې زه عمرې له تلی یم مکې معظمې ته سره د صحابه کرامو او تلیو عمرام ادا کړې ده او چا سرونه خرولی دي او چا لا سرونه نه دي خرولی او هلته م قربانیانې کړي دا م کړي دا ټول ترتیب نبی علیه الصلاة والسلام په خوب کې وکتلو او دا مسله ده چې د پیغمبرانو خوب چې دی دا وحی وي. نبی علیه السلام په خوب کې دا ونه کتل چې کله به ځم نبی علیه السلام ته په خوب کې ته به ځې عمرې ته لاړ شه خو تاریخ تعین په دې کې نه و شوی ځکه د خوب مطلب زر نه خیږي. د خوب مطلب کله زر خیږي کله ډېر لیټ وخیږي. لکه یوسف علیه السلام خوب کتل خپل پلار ته ویلو چې انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. په خوب کې ګورم یوسف علیه السلام ډېر وړوکی و په هغه وخت کې ویل ما ته نور سپوږمۍ او ستورو سجده کړې ده. یعقوب علیه السلام ته فرمایي لا تقصص رؤیاک علی اخوتک دا خوب رونو ته مه وایه د خوب تذکره چاته مه کوه. یعقوب علیه السلام په دې خبره باندې پوهه شولو یوسف علیه السلام په دې خبره لا نه و پوهه. د یوسف علیه السلام خوب چې دی 80 کاله پس د هغې معنا راووتله 80 کاله پس او کله راووتله چې کله یوسف علیه السلام د مصر بادشاه او بې مور او پلار او وروڼه ورته لاړل او ټول په سجده پرېوتل وی هذا تأویل رؤیایا ویل دا ستا د خوبه تعبیر 80 کاله پس دا دی چې واقعي مور او پلار او وروڼه ورته په سجده باندې پرېوتل د خوب تعبیر دا دی. یعقوب علیه السلام ورته بیا پوه کړو دا هغه مطلب دی تا کوم خوب کتلی په وړوکوالي کې نو 80 کاله پس د هغې معنا ښکاره شوله. اگر چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو روایت شته دی په دې باندې خو چې په آخره زمانه کې به خلک خوبونه ګوري او رښتیا کېږي به د آخر زمانې خلک به خوبونه هم ډېر ګوري وایي او هغه خوبونه به رښتیا کېږي هم. د دې وجې نه دا د خوبونو تعبیر نه دا یو علم دی وایي خوب به هر چاته نه وی او د هر خوب به ښه معنا وباسي خراب معنا یې مه وباسه ځکه خوب په معنا پسې بسي په تعبیر پسې بسي
او دا د یوسف علیه السلام په زمانه کې علم و د خوبونو معنی ایستل د علم دی، هر څوک پرې نه پوهېږي. د دې وجې نه د یوسف علیه السلام په معجزاتو کې یو غټه معجزه دا وه چې هغه الله پاک د خوبونو د تعبیر او معنا ښودلو علم الله پاک ورکړی. یوسف علیه السلام به د خوبونو ډېر ښه تعبیر ایستلی شول. نو خوبونه کتل اوس هم ټیک دي، او وایي د هغه چا خوب ډېر رښتینی وي او د هغه چا خوب ډېر زیات ښه خوب وي چې کوم مسلمان حلال خور وي حلاله خوري، او دویم دا چې کوم مسلمان رښتینی وي. د چا په زندګۍ کې صداقت رښتینولي وي او حلال خوري وي، وایي دا سړی به خوبونه هم ډېر ښه ګوري او د خوبونه به رښتیا کېږي هم. دا د هغه د صداقت او د هغه د دیانت او د هغه د حلال خورۍ برکت پیدا. او خوب بیا هغه زیات رښتینی کېږي چې کوم خوب خلک د پېشمني د چاربانک په ټیم کې خلک ګوري. دا خوب ډېر رښتینی خوب. نو نبی علیه صلات وسلام ته د خوبونو دا خوب وکتلو. د خوب دا د الله طرف نه یو وحي غوندي وحي، پیغمبرانو ته هم وحي کېدلی شي، مسلمانانو ته اطلاع کېدلی شي. دا اوس هم چې موږ خوبونه ګورو د یو خاص معنا مطلب وي. که څوک په خپله پوهېږي خپله د ښه مطلب وباسي، که څوک نه پوهېږي نو هر چا ته بیا خوب نه وایي، بیا د هغه چا ته ووایي چې څوک په خوب په معنا او مطلب باندې پوهېږي او ښه معنا او مطلب وله ایستلی شي. او د انسان د روټین نه هټ کړ دا خوب چې انسان لکه اوس په هسپتال کې دی، په خوب کې م هسپتال ګوري نو دا د ورځې والا خبرې. د ورځې په هسپتال کې هم بیمار صاحب منډې ترډې والی، خوب کې هم دا خبره راغله. دا د ورځې هغه تړی دی یا ورته په خوب کې راغله. د انسان د ورځې معمولاتو نه هټ کر یو انسان یو حالات ګوري د هغې یو خاص معنا وي. نبی علیه صلات وسلام خوب کتلی. د خوب دقه مطلب و چې ته لاړ شه عمرې له، عمره ادا کو، صحابه کرام ځان سره بوځه. نبی علیه صلات وسلام خو تاریخ د الله رسول ته خو په خوب کې الله وکړي چې کله به ځي. د نبی علیه السلام مطلب دا چې بس ماله تلل پکار دا ذوالقعدې میاشت وه. ذوالقعده او ذوالحجه محرم دا عزت والا میاشت، غالبا د محرم روانه ده. د دې نه مخکې د لوی اختر میاشت وه، د هغې نه مخکې بیا بله دا ذوالقعدې میاشت وه. نبی علیه السلام چې کله خوب وکتلو نو صحابه کرامو ته یې د دې عمرې اعلان وکړل. او ویې ویله چې ټول صحابه کرام ټول خلک به زما سره عمرې له ځئ به. او نبی علیه السلام پټ ځکه نه تللو چې دې کې حکمت دا و چې هلته دشمن پروت و، په لار هم دشمن و. که نبی علیه السلام د نه هلسو کسانو سره تللي کیدای شي د نبی علیه السلام ته څوک نقصان ورسوي. یو خو ثواب هم و، بل د نبی علیه السلام حفاظت هم مقصد و. نو دا عمره فرض و په هغه وخت کې په ټولو مسلمانانو باندې. عمره فرض نه ده، عمره واجب هم نه ده، عمره نفلي عمل دی د امت دپاره. اوس هم خو د نبی علیه السلام خوب او دغه اعلان دا د مسلمانانو دپاره په هغه وخت کې د عمرې د واجب والي او د لازم والي وګرځي. دا عمره واجب د ما سره به ټول خلک ځئ به. بهرحال په مکه مدینه منوره کې چې کوم خلک دیهاتي خلک و دیهاتیان اعراب به ورته ویل، هغه خلک خو پوهېدل چې دا خو دشمن له روان دی. دیهاتیانو خلکو چا ویل د ما ښځه ناجوړه ده، هل چا ویل لور مې ناجوړه، چا ویل ناجوړه یم او بیمار یم او بانې مانې لاله پټ شو. په مدینه کې دننه چې کوم منافقان و هغه هم پټ شو، ځکه دا یې په خپل منځ کې ویل، په خپل زړه کې بیا ویل چې دا خو دشمن له روان دی، دا په مرګ په خوله کې ولې ورکوو خامخا. د مکې خلک هم پسې بدر ته راغلي دي، احد ته راغلي وو، خندق ته راغلي وو، اوس پسې مونږ ورځو او به کوترم هم کي. بهرحال چې کوم خلک بې ایمانه غوندې بې ایمانه وو هغه خلک پټ شو. او پټېدونکي خلک بیا نبی علیه السلام چې کله د عمرې نه دغه نه واپس شول، د صلح حدیبیې نه، نو راغله معذرتونه یې کول. الله تعالی دا دروغجن دي، د دوی عذرونه مه منه. نبی علیه الصلاة والسلام بهرحال روان شولو. د نبی علیه الصلاة والسلام سره عمرې له تلونکي خلک دا 1400 کسانو.
په ځینو روایتونو کې به راشي 15 سوه په دې عربو کې طریقه دا ده د عرب خلکو چې هغوی دا کسر نه ذکر کوي دا په حقیقت کې وو په حقیقت کې دا 1450 کسانو خو عربیان دا نیمه هندسه نه ذکر کوي یا وایي 1400 دا 50 اخریستا او یا داسې وکوي 15 سوه داسې نه وایي 1450 بدا دا عرب خپل د محاورې د انشو دا خپل ترتیب نو کله به تاسو چې څوک کتابونه د سیرت ګوري هغوی ته به کله نه کله په کتاب کې راشي دا 1500 کله به 1400 کله به حقیقي تر انسای چې دا هغه 1450 کسانو نبی علیه الصلاة والسلام وویلو ویل ځان سره به څاروي بوځو قربانۍ دپاره هدایه هغې ته ویلی شي هدیه ورته ویلی شي په عمره کې چې دی قرباني نشته دی په حج کې قرباني ده خو نبی علیه السلام ولې ویلي دي ځکه نبی علیه السلام هسې د خطر په بنیاد دا ویلي دي چې موږ عمرې له ځو که چېرته د مکې خلک پرې نه دي نو احرامونه به هم تړلي بیا به احرامونه بغیر د قرباني نه نشو کولاوهلی اوس هم دا مسله ده څوک احرام وتړي او د احرام بغیر د حج نه او د عمرې نه خلاصوي او عمره احرام ختموي نو اول به قرباني کوي قرباني د اوښ کوي که قرباني د غوا کوي قرباني د میږ کوي که قرباني د ګټ کوي دا اوسه پورې خبره ده ځکه چې احرام بغیر د قرباني نه اوس هم نشي کولاوهلی چې کله څاروی له قرآن شریف ویلي دي چې کله قربانۍ وشوله او ځای ته ورسېدله بیا د خپل احرام داسې به احرام نه ختموي لکه پاکستان نه یو سړی ځي عمرې له حکومت بند کړو په ایرپورټ ته به نه ځي لکه زموږ د وطن دا ځینې غلم رواني ډېرې پیسې ووایي په ټیکو کې او بارسه کې پیسې ووایي غلی بیا راځه خدای پاک توبه کور د خدای په کور کې توبه وباسم د غلو توبې خو داسې نه قبلېږي حکومت ته یې صاحب په غلو کې نوم دی ته په ایرپورټ نه شې تللی بس به یې څه کوي بس احرام کولاو که نه ځمه نه داسې به نه کوې هلته به شاته ټلیفون کوي څوک به لیږي چې هلته لاړ شي په مینا کې په حرم کې تاله څاروی حلال کي او تا ته ټلیفون وکړي چې ته قربان احرام ختم که هله به ختموي اوس هم دا ترتیب دی بهر نبی علیه السلام چې قربانۍ دې لپاره بوتللي چې هغه خطر و که مونږ منع کړی شو نو مونږ سره به قربانۍ وخوان هلته به حلال کړو احرامونه به ختم کړو عمره ونه شي د خطر په بنیاد باندې بیا د قربانو د څاروو دپاره نبی علیه السلام به دوه کاره کول یو ته شغار غالبا وکړي شغار ورته وایي د اوښ دا ګوپ نه دی دا به دغه کړلو زخمي کړلو هغه باندې به وینه ورته راووتله هغه وینه به یې د اوښ په دې ګوپ باندې چې دی ومږله او سره به شوله چې دا کوم هغه د اوښ په دې سر باندې چې کوم هغه سر د ملا د پاسه چې کوم هغه پورته ځای وي دا به را دې خبر نه ښه وه چې دا د قربانۍ څاروی دی د دې به خلکو احترام کولو او دا کار به هم کولو چې د هغې په غاړه کې به پیزار واچو سپلی به یې واچولې امیل به یې ورته واچولو دا به دې خبرې نشانې اوس هم خلک کولی شي چې کوم د قربانۍ څاروی وي د هغې نشانې احترام په بنیاد باندې د هغې په غاړه کې څه واچوي نبی علیه الصلاة والسلام ځان سره بیا قربانۍ روانې کړلې او ولاړل او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته تورې راوالی خو په تیکو کې دننه تورې به کولاو نه وړو ځان سره به په کورونو کې به بندې وي په تیکو کې به بندې وي دا ترتیب نبی صلی الله علیه وسلم د عمرې لپاره به یې جوړ کړلو د نبی علیه الصلاة والسلام بنیادي مقصد خو عمره وه د نبی علیه الصلاة والسلام سره چې کوم مخلص صحابه کرامو او مخلص مرګري وو تقریبا ټول ورسره ځکه چې واجب عمره وه لازم و د په دې کې شرکت د نبی علیه السلام اعلان و چې راځئ او نبی علیه السلام خوب کتلی و نبی علیه الصلاة والسلام روان شولو خو د روانېدلو نه مخکې نبی علیه السلام یو جاسوس ولېږلو مکې معظمې ته او هلته چې وګوره چې څه صورتحال دی مکې معظمې ته مخکې نه اطلاع رسېدلې وه د هغه زمانه کې د موبایل نه زیات تیز اطلاعات جاسوسان به د مکې خلکو ته پته لګېدلې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام عمرې له روان دی هغه ویل چې څه به کوو
د مکې خلکو خپل اسمبلی اجلاس راغوښتلو دارالندوا به ورته ویل اوس ورته پارلیمنټ وایي دلته اجلاس یې راغوښتلو ویل دا خو پیغمبر سره د ملګرو روان دی عمره کوي پرېږدو به یې که نه پرېږدو د عرب دي سره پښتنو غوندې کله ناکله کوږه خبره هم کوي ویل دا خو زموږ پښتو خرابېږي ویل دشمن دی نه یې پرېږدو بهرحاله پارلیمنټ د هغوی اسمبلی فیصله دا وکړله چې نه به راځي دې سره زموږ پښتو خرابېږي زموږ غیرت خرابېږي زموږ نه مړه مړي کړي دي او زموږ خلک وژلي دي او زموږ سره دشمني ده موږ دشمن نه پرېږدو دغه ترتیب و چې نبی علیه صلات وسلام ته د را روانېدل نه مخکې دا مشکل مسلمانانو ته راغی دا صلح حدیبیه او دا ټول ترتیب چې بیا راغلی دی دا ډېر اهم واقعات دي زموږ دپاره پرې ډېر ښه هدایت او نمونې دي انشاءالله نوره تذکره به بیا کوو په دې بنیاد باندې چې موږ د نبی علیه السلام د حالاتو نه خبر شو او په دې باندې زموږ په زندګۍ کې ښه اثرات مرتب شي نو د نبی علیه السلام سخت حالاتو نرم حالاتو د صحابه کرامو واقعاتو بنیادي مقصد وي داسې مسلمانان د خپل دین او د خپل شریعت نه خبر شي نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا